حضرت عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه نه چا پوښتنه وکړه وای حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دا افضل او که حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه افضل. البدایه والنهایه کې دا واقعه لیکلې ده. نو حضرت عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې کله حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره دا جهاد ته روان شو، په یو وخت کې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د اس د پخو ګرد خاورې حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د یغو خاور مقابله هم نشي کولای. نو د فضیلت وجه دا ده چې صحابیت ته کنه اصل کې خو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته الله تعالی ډېر غټ کمال ورکړو، ډېر غټ صفات او مالکو، ډېر نیک او صالح انسان او حکمرانو، عادل حکمرانو. د خلافت راشده یو نمونه وا، خو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دا صحابي و. ګوره حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ کمالات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه کمالات نه د پاسو حاوی و. نو صحابیت دا چې کله راشي بیا که چیرته بل کس په دین لاندې وي هغه ډېر دی اعلی مرتبه ولې هم نه وي، هغه صحابي په هغه نه د پاسه ده. صحابي دا د کسب سره تعلق نه ده. څوک دا نشي ویلی چې زه د صحابي جوړ شم چې زه زیات عمل وکم، دماغ کردار خوي زه ځکه صحابي جوړ شم، یا د زه نبي جوړ شم دماغ کردار د خوي نه. نبوت ورکول والا هم الله تعالی ده او صحابیت ورکول والا هم الله تعالی ده. اول درجه د پیغمبر ده، دومه درجه د صحابي ده. نو حضرت عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې ګوري حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا صحابي و. د صحابي د دغه اس د پخو خاوره چې کومه ده یو بل تابعي یا ورسته کس عادي مقابله کله هم نشي کولای.